که مدارس دینیه چې د موجوده غم سره مخامخ دي قسم د خپل جماعت کې محراب کې د علماء ستړي کړي او ستومانه کړي دي دین باندې خلک شاباسي ورکوي دوی چې کم دی د مساجد او د مدارس دورانولو کوششونه کوي نن هم چې کم دی هلته میله لګېدلې ده یا به خرڅېږي یا به بدلېږي یو نظام راغلی دی خلک مساجد مدارس جوړوي ټول زموږ مشایخ صحابه کرام تابعین تبع تابعین عمر صاحب په خپل دوران خلافت کې 4,000 ښارونه د کفارو وران کړي او 4,000 د مسلمانانو بیا په مسلمانۍ آباد کړو او 4,000 مندرې د هندوانو د مشرکانو ورانې کړې وې 4,000 مدارس او مساجد آباد کړل داسې یو غم سره ما تاسو مخامخ یو نن سبا عزتمندو مسلمانانو چې ما مدارس د تیزولو د زیاتولو د جوړولو کوشش نشته بلکې د مدارس د ورانولو هلې ځلې دي شروع دي خلک او زما ستا د مسلمان په جامه او زما ستا د مسلمان په لاس باندې ورانول کوي لوی غم دا دی دا زموږ د ایمان کمزوریانې دي عزتمندو تر دې پورې چې موږ د کافرو دپاره یو رکاوټ پیدا یو د ایمان د راوړو په منځ کې یعنې هغوی ایمان راوړي اسلام راوړي خو زما نن د اعمال د مسلمانانو داسې دي زموږ داسې کمزوري دي چې هغوی زموږ د اعمالو ته ګوري نو بس هغوی د ایمان نه تېښته کوي و چې مسلمان په خپل د خپل مسجد چې په خپل لاس د بل آباد خلکو جوړ کړي د هغې تحفظ نشو کولی دا شان د خپلې مدرسې تحفظ نشو کولی د خپل بچې دا چې د هغه د دنیا او د آخرت د خوشحالو ذریعه ده هغه دیندار نشي جوړولی خپل کتاب کلام الله ورته نه ښیي نو وایي موږ له به څه وکړي لکه داسې بدنام یو ځای کې یو هلک د پلار نه څه په منت زارې پیسې وغوښتې هغه له 50 روپۍ ورکړې لاړ 10 روپۍ ولګولې 10 یې کم دی واپس په یو ځای کې خزانه کې کېښودې او یو ځای کې قخې کړې مطلب یې دا و چې دا رانه څوک وانلي یا که پلار را سره دوباره زما تلاشي والي نو بیا به رانه اخلي نو بیا به ورته سوال منت کوم هغه 40 روپۍ یو ځای کې کېښودې خزانه کې یو بورډ یې ورته ولګو لکه زموږ د عمل د کافرو دپاره دا مخامخ یو بورډ دی زموږ د عمل ته ګوري زما ستا د زړه د درون کار صحیح هغې ته خو ګوري نه هغه به اغلا دی کوي او ناروا دی کوي سودخور دی زیاتې دی کوي قتل و قتال دی کوي عالم وجني تعلیم وجني مدرسه ورانوي د دې نه غټ ظالم بل سړی کم کېدی شي نو لکه زموږ د عمل هغوی دا ښکاره دی مثال یې داسې دی دغه هلک خزانه کېښوده 40 روپۍ یو بورډ یې ورته داسې ولګو او ورته یې ویل چې دې کې ګوره ساجد 40 روپۍ نه دي خښې کړي ښه لکه دا د هغه عقل و نو چې د هغه یو بل ملګری و ماجد نوم و هغه په کلاس کې ورسره ملګری و چې کله هغه په لار تېرېده هغه بورډ یې ولیده چې ساجد دې کې 40 روپۍ نه دي خښې کړي نیکه نه دي پړې کړي او چې کله ماجد راغلو چې دا خو د ساجد چېرته ایښي دي نو هغه هغه ځای راوکړې ستا کې 40 روپۍ پرتې وې او هغه هغه بورډ وران کړ هغه ماجد به ولیکل وایي دې ځره ماجد 40 روپۍ نه دي وړي ښه بس خبره ختمه شوه ساجد چې راغی ځای وکته پیسې نه وې بورډ یې وکته د بل چا بورډ پې لګېدلی ولاړ د ماجد په پلار پسې ممبر یې راوست وایي د ماجد راغلی دی بورډ یې خپل لګولی ما نه دې ځینې پیسې وړي دي پلار یې انکار کوو ماجد یې انکار کوو هغه ویل چې لکه بورډ لګېدلی دی ما بیا بورډ لګولی و لکه په دې نه پوهېدل چې دا بورډ د دې خبرې دلیل دی چې دا څیز به ښکاره کېږي مسلمان د زموږ دا نقشه ظاهري دا دکان او زموږ دا ورانې او دا قتل او قتال او دا درز عمر دا خو هغوی ته مخامخ دي که یو 2 کسان کلرکان دي یو مسلمان دی او یو یکم د عیسائی دی انګریز دی په یو دفتر کې ډایرکټر سره په یو دفتر کې ناست دي کلرکان دي بابوګان دي کلرکان دي خبرې کوي بس یو بل سره تېز شو ډایرکټر هغه څوکیدار ولګي ورته لږ چپ شئ دا خو د کار وخت دی لیکلو کوي خبرې بندې کوي تاسو به جګړه شوې خو هغوی خبرې بندې نه کړې چې خبرې بندې نه کړې نو هغه ډایرکټر هغه څوکیدار ته ورشه مال یې راوله نه هغوی یې راوسته هغې کې یو کلرک بابو هغه مسلمان او دا بل کلرک او بابو د انګریز و هلکه ولې هم څه ورکوو ډایرکټر ته تپوس کوي مسلمانو د صاحب د ماته ورځ وی دا خپل کتاب مال راوړی قرآن شریف زه دا لږ سټډي کوم ګورم نو ما ولا قرآن شریف راوړ نو دا وکړه سټډي کړ اوس ما پسې نښتی دی ما ته وایي دې دویم جز دی تا سره بله حصه ده او بل جلد یې ما هغه راوړی زه ورته وایم چې لکه بل نشته دغه زموږ دغه یو کتاب دی یو قرآن شریف دی 1.5 سپارې دي سره پاسه 15 رکوګانې دي 114 سورتونه دي دغه 6000 سره پاسه آیاتونه دي نور نشته تا له څه راوړم دی ویل ما له خامخا را پیدا کړې نو اوس یې زما ګریوان کې لاس اچولی ډایرکټر انګریز
لر ته وي چې ته د اصله پاسه به سره د ګریوان کې لاس اچولې دي خو په دا یو کتاب مطالعه راوړو تاو کې د سټډي کړ بل څه لغواړي وسه مسله دا ده چې دا کم کتاب ما سټډي کړ د دوی د قرآن شریف دغه دوه خپل قانون دي او دومره خپل قواعد پکې دي او دومره خپل کم دي قوانین پکې دي چې دغه د گاونډي د مور او پلار د استاد د شیخ د جماعت د مسجد دا چې د مور او پلار حقوق مګي بیان شوی دي د معاشري سره چې څومره چلن کې دا غیر زی په زی باندې آداب او طریقې پکې بیان دي او دا دوی چې کوم اعمال کوي نو دا خو د دې مطابق نه دي معلومیږي دی دا سره بل کتاب دی دویم جلد دی دوی عمل پاغي کوي مال دې هغه کتاب را پیدا کی هغه ډایرکټر صلح وکړه چې لکه په آرام کې نه بس ټیک دا دوی عمل خراب دی بل کتاب یې نشته لکه دا چې موږ بدنامي سره مخامخ یو چې انګريز موږ پورې خان دي عزت مندو دا زمون کتاب موږ خپل سره زیاتې کوو دا غي وجه قابل بچي خسته بچي خاصه کم دي دا سه پر حواله سره روغ بچي هغه موږ دنیا لور کوو عصري علوم هغه پی ډیو کې بار انګريز لاړ شي انګلند ته لاړ شي چین ته لاړ شي بیا ته پاتې په تیرشه سابقه حکومت کې 2000 کسان دا د پیژنې لپاره د صوبه سرحد د مسلمانانو د وزیر اعلی او گورنر لګلی وی لاړ شي قابل خلک اته ډیګران یواله موږ له بجا جوړ کړي ټینک په جوړ کړي په دې حواله سره ولګل باغې 12 روپۍ باغې خرچه راتله هغه هم د حکومت برداشت کوله عزتمن مسلمانان کله چې هغه لاړل پای کې 32 کسان رالل یا 18 او باقي ټول انګلند کې پاتې شو قابل بچي هغه موږ ولېګو زموږ حکومت ولېګو پیسې په خرج کړي هغه په انګلند کې انګريزانو خو سره کم دی ملاو شو او الته کم دی هغه سره ودونه وکړل او الته پاتې شو هغه زمونږ بستا بچي مسلمان بچي دا مسلمان خلاف د جاز لپاره استعمالي ټینګ لپاره استعمالي دا دومره کزوريان زمونږ هم دي د کمزوري سره عزتمندو دا قرآن شریف یا دا مدارس چلول ګران کار دی الله دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي دا ټرمپ تیار مسله وخت دی دا ټرمپ تیار چې کم دی او رجستر را لګلې دی لیست دی پای کې 400 مندر جوړول دي عزتمندو او باغې د خدونه شي د پراته دي درې مندر پکې جوړ شوي یو جوړي کې دوه جوړي دي دا افتتاح د مسلمان په لاس شو ناوی من پورې خان دي نه اسلام آباد مندر او د کرک مندر د مسلمان وزیر په لاس باندې دا افتتاح وشو نو موږ مساجد جوړ کړو مدارس جوړ کړو خپل بچي جوړ کړو او دا زما استغفار دې عزتمندو مسلمانانو چې دا خپل بچي د مدارس لور کو یو علماء خورا سره کینو ان شاء الله دا بازما استاد نیکنامي پایسي روسه کوم مړیو خبرونو کې براته یو تور تیارو کې دی بس موږ د پاره بخنه د الله نه غواړي دا بس موږ د مغفرت د بخنه د رڼا ذریعہ او کنه موږ داسې دی باندې خبر اخر دوی حق مدانه دا سره موږ احسان دیم نو دا په موږ حق دی د بچو چې موږ دینی تربیت موږ په سکول کالج باندې لیکلي به بنیادی حق د معصوم دا تعلیم دی نو دنیاوی تعلیم نه دی دا پیشه ده دا دینی تعلیم د بچی حق دی چې د او خاص کر د قرآن شریف ناظره او بیا په حفظ بیا په ترجمه او بیا د قرآن شریف تلاوت دا د قرآن شریف په پروګرام الله دې مات او تاسو ته د خپل بچو د صحیح تربیت توفیق نصیب کړي د اعلان کمال صالحان کړي دا مدرسه د الله کامیاب کړي د څومره علما چې راغلي وخت تاسو درک ماته بکاتو کې د حج برابر ثواب ملاويږي الله دې د دوی د راتلم زما استاد سره په هدایت پای سو ګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین